د دې صاحب سوال سره چې هغه تړلی دي هغه ټول بیانو. اول دا دی چې سفر د احنافو په نیز باندې تقریبا په 82 کیلومتر چې ته کله د کور نه وځې نو 82 کیلومتر باندې سفر شروع کیږي او شروع کیږي سفر د کم ځای نه د خپل کلی حدود نه چې ته وځې. کومه حدود د کلی دي کلی حدود هغه دي چې هغه کې ستاسو ماشومان کیلونه کوي لوبې کوي ستاسو د کلی ګندګي هلته کې خلک جمع کوي ستاسو مالونه هلته سري ستاسو دوکانونه کم حدود د کلی دي نو هغه حدودونه چې ووتې نو ستا سفر شروع شو. اول دا دی چې ته 82 کیلومتر پورې لرې مزل کوي یو شرط دا دی. دویم دا دی چې کله د کلی حدود نه ووتې بیا ستا سفر شروع شو نو کله چې ته د یو ځای ته ځې د 15 ورځو نه کم نیت ته کړی دی نو په لاره خو به ته سفر یې مسافر کیلومتر ځې خو چې کله کم ځای ته ورسېدې هلته مسافر یې ځکه 15 ورځو نه کم اراده دی کړې که 15 ورځې یا 15 ورځو نه زیات اراده دی کړې په لارې خو به مسافر یې خو چې کم ځای ته ورسېدې هغلته کې بیا ته ستا سفر مات شو مقیم شي نو ته به قصر نه کوې هلته به اتمام کوې پوره لمونځ به کوې. او چې کله ته په سفر کې وې بیا به دا امام متعلق مسائل لیکه. امام مقیم وي ته په سفر کې امام مقیم دی نو داسې به وکړې چې امام کله مقیم امام وي نو هغې پسې به پوره لمونځ کوي نو هغې پسې به قصر نه کوي. یو مسله دغه چې د سوال کې راغلی ده چې یو امام دی چې هغه مسافر دی وروستو ورپسې ځنه مقتدیان مسافر ودري او ځنه مقیم ودرېږي د هغې حکم څه دی دا مسله لږ ګرانه ده. نو چې کله امام په سفر کې دی نو هغه به 2 رکعاته باندې سلام وګرځي. مسله دا ده اوس امام نه هیر شول یا په قصدن سره 4 رکعتونه وکړ نو اول صورت دا دی چې دغه امام خو به اتحیات په اخر په منځ کې ویلی کنه چې په منځ کې اتحیات امام صاحب ویلی وي او 2 رکعته زیاتی وکړ او په اخر کې سجده سهو هم وکړه. الحمدلله امام مسافر دی په قصدن یا په سهو سره 2 رکعتو په ځای 4 رکعته وکړ نو وروستو ورپسې بیا مقتدیان مسافرین وي او یا ورپسې مقتدیان سفر کې نه وي بلکې مقیم وي. په دواړو صورتونو کې واوره د دې مسلې جواب دا دی چې کم مسافر امام پسې کم مسافر مقتدیان دي. که امام په آخر کې سجده سهو وکړه که په غلطۍ سره یې کړي وي په آخر کې سجده سهو وکړه د امام لمونځ شو د مسافر مقتدیانو لمونځ شو او که په قصدن یې داسې کړي چې 2 رکعته زیات کړي وي نه اتمام یې کړی نو آخر کې سجده سهو وکړه نو بیا امام ګناهګار دی خو د مقتدیانو هم لمونځ شو د مسافر مقتدیانو د امام هم لمونځ شو خو چې کم مقیم مقتدیان لمونځ نه وشو د مقیم چې کم مقتدیان دي دا چې مسافر امام ورته 4 رکعتونه وکړي نو هغو پسې د مقیم مقتدیانو لمونځ نه کېږي 4 رکعته یې ورپسې نه کېږي. البته چې کم مسافر مقتدیان دي د هغو لمونځ کېږي د امام کېږي خو چې امام په آخر کې سیده سهو وکړي که قصدن یې کړي وي سیده سهو سره نو ګناهګار هم دی لمونځ یې وشو تان غلطۍ سره کړي نو ګناهګار نه دی نو دغه لمونځ یې سر ته ورسېدو دا د مسافر. او چې کله امام مقیم وي نو مسافر ولاړي نو مسله تاسو ته معلومه ده چې بیا پوره لمونځ ورپسې کوي. یو بله خبره دا ده چې یو امام مسافر دی هغه 4 رکعاته په ځای 2 رکعاته وکړ سلام یې وګرځو مقیم خو به 2 رکعاته نور کوي کنه 4 رکعاته نو دا مقیم ته پکار دي چې په 2 رکعات رات نه وي او د درېږي قیام دی وکړي په یو ځل کې لږ قیام وکړي بلکې د قیام وکړي په دې طریقې سره د لمونځ ادا کړي. یو بله مسله د مسافرو لپاره دا دی چې په لاره باندې کله روډ په غاړه باندې ګاډی ودرېږي نو ته مسافر یې یا مقیم یې خو تا ته دا پته نه لګي چې د امام مقیم دی او که مسافر دی نو ته به خپلې اندازې سره لمونځ کوې که اندازه دې ټیک ووته سلام نه بعد نو لمونځ دې ټیک دی که اندازه دې غلطه وه نو سر نه به لمونځ کوې په خپله اندازه باندې. اول خو معلومات وکړې که معلومات درته نه کېږي نو په خپله اندازه تحري سوچ به وکړي چې دغه امام به شاید چې امام مقیم وي یا به مسافر یا هغې مطابقه ور لمونځ وکړې. مثلا تا دا سوچ وکړو چې دغه امام شاید چې مقیم دی او ته په سفر
کو چې دغه امام مقیم دی د امام مقیم پسې به ته دعا نه کوې 4 رکعته به تا پسې 4 رکعته وکړ سلام چې وګرځې وروستو درته پته ولګېده چې د امام مقیم نه و په سفر کې و نو ستا دغه لمونځ نه دی شوی ته به سر نه بیا 2 رکعته فرض ادا کړې نو چې کله ته معلوم نه چې دا امام مقیم دی او که مسافر دی نو خپل سوچ سره به لمونځ وکړي که خطا شوی وي نو بیا به اعاده وکړي که خطا نه وي لمونځ دې وشو دا د سفر مسایلو د سفر دپاره په دې مسایلو کې یو سوال راغلی دی د مفتی عاصم مروت صاحب او په دې کې شامل کو مفتی عاصم مروت صاحب هغه دا وایي چې یو سړی دی چې لکه تبلیغ ولا ملګري چې دی هغه په قسطونو باندې سفر کوي کور نه ووځي خپلو حدودونه 82 کیلومتر اراده یې نه وي کړي مثلا 50 کیلومتر اراده یې کړي نو بیا هلته 50 کیلومتر یو ځای ته لاړل بیا هلته کې خپل کار روزګار وکړو دا د تبلیغ کار یې وچلو نو 50 کیلومتر بیا مخکې لاړو نو بیا هلته کې څه کار وکړو نو بیا مخکې لاړ داسې روان لکه مثلا پېښور نه روان دی اول نوښار ته لاړل نوښار ته خو سفر نه اکوړي ته لاړل اکوړي کې یوه ورځ ولګوله اکوړي نه مخکې وروستو داسې روان وو اټک ته لاړل بیا اټک نه لاړ ټکسلا ته ټکسلا نه پینډۍ ته نو کور نه چې وتل هغه پینډۍ په نیت باندې یعنی سفر په نیت باندې نه کور نه خو دوی اکوړي په نیت باندې تلي وو په قسطونو کې چې څوک سفر کوي د هغه مسله لږه مشکله ده دا واورئ تبلیغ ولا ملګري خامخا چې په دې مشکل او حرج کې نه دا ویډیو د ځان سره وساتي نو دا سفر مسایل به دوی ته یاد نو چې کم سړی کور نه وتلی په قسطونو باندې سفر کوي نو هغې دپاره دا حکم دی که دا په قسطونو باندې د پېښور نه روان شي پینډۍ نه چې لاهور پورې هم لاړ شي دی به قصر نه کوي دی به اتمام کوي پوره لمونځ به کوي او که دی روان و مثلا اکوړي ته لاړو بیا اټک کې اراده بدله شوه چې زه به اوس لاهور ته ځم ریوین ته اټک نه روان او که په قسطونو باندې رواني اراده یې نه وي بدله ورو ورو ځي مخکې نو که دی لاهور ته هم لاړو که نه په لارې باندې به دی مقیم ګرځي او که کم ځای کې اراده بدله کړه او 82 کیلومتر مخکې دی روان دی نو هلته نه به بیا دی اتمام کوي سفر به مات شي او دغه زمونږ تبلیغ ولا ملګرو دپاره بله مسله دا ده چې دا په سفر کې وي او په داسې ځایونو کې چې هغو کې اهل بدعت مبتدعین او علمای امامان وي نو دوی نه موږ دا اورو چې وی موږ ته مشرانو ویلي دي چې هر چا پسې لمونځ کوه توړ مراوله نو چا پسې چې لمونځ نه کېږي نو دا خو د الله سره توړ راولې خلکو سره توړ نه راولې الله سره یې راولې البته تاسو دپاره چې توړ مبتدعین دي تا ورپسې لمونځ وکړه نو وروستو د دې اعاده کوه لمونځ دې وکړه توړ مه راوله خیر دی جنګ مه جوړه خو وروستو اعاده کوه که نه خو ما اورېدلي چې دوی بیا اعاده نه کوي چې موږ ته مشران وایي مشران داسې قطعا نه وایي مشران علما کرام دي پوه خلک دي نو لحاظه دوی د پکار کې مبتدعین دي بدعتیان ملیان دي چې هغه علماء دیوبند نه علاوه نوره د فرقې ځان له جوړې کړي دي زمونږ مسلک نه علاوه مبتدعین دي د هغو پسې د حت الوسع کوشش کوي چې لمونځ نه کوي خو دې سره خو جوړ نه راځي بیا دوی خبرې ته څوک نه کوي نو لمونځ دې ورپسې کوي خو وروستو دې اعاده کوي امید دی چې د سفر متعلق چې